نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. الله تعالی د شپږمې سپارې په شروع کې د ظلم د ختمولو یو قانون بیان کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله تعالی بیانوي وایي که کوم یو کس په چا باندې ظلم وکړي بیا دغه ظالم سړی چاته شکایت لګول یا په عدالت کې د خلاف کمپین چلول دا بالکل عدل او انصاف ده، ځکه چې دا د جرایمو او د ظلم د ختمولو سبب ده. او که څوک چیرته د مظلوم سړی आवाज اوچت کی یا د ظالم سړی چاته شکایت وکي دا بالکل په غیبت کې ناراضي. او کچیرته یو مظلوم سړی ظالم سړی معاف کی بیا الله تعالی په آخرت کې د انسان ته ډیر زیات اجر ورکوي. نو دا الله تعالی یو قانون بیان کړی دا وایي چې کله هم یو داسې ظالم کس وي به پکار ده چې د هغه خلاف आवाज اوچتوي، عدالت کې هغه خلاف کار کوي او داسې چاته د هغه شکایت لګول دا په غیبت کې هم ناراضي. او که څوک دا سړی معاف کی نو دغه مظلوم ته په آخرت کې الله تعالی ډیر زیات اجر ورکوي. د یهودیانو دا دعوه ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. د دوی د عقیده ده باطله عقیده ده وایي حضرت عیسی علیه السلام دا قتل شوی ده او عیسی علیه السلام ته پانسۍ ورشوې ده او د دوی دا یو باطل عقیده ده. خو الله تعالی د دوی دغه باطل عقیده تردید کوي وایي حضرت عیسی علیه السلام دا نه چا قتل کړی ده او نه دا چا په پانسۍ باندې خېژولی ده، بلکې ما دی په اسمانو ته په حفاظت سره اوچت کړی ده او په قیامت نه مخکې به دی بیا دنیا ته راځي او جهاد به کوي او کافران به ختم کیږي، ټول به اسلام راوړي او چې څوک هلته ژوندي وي هغه کس ته ضروري ده هغه ته پکار ده چې د حضرت عیسی علیه السلام اتباع وکړي. دا خبره مخکې هم تېره شوې ده چې الله تعالی کوم یو پیغمبر ته یا چاته عهده ورکوي بیا هغه عهده کله هم نه ختم کیږي. خو د دنیا چې څومره عهدې دي دا الله تعالی دا ختم کیږي، بدلیږي را بدلیږي. نو حضرت عیسی علیه السلام دا د یو اشکال جواب درکوم. عیسی علیه السلام به دوباره دنیا ته راځي، پیغمبر به وي خو د حیثیت په د پیغمبر نه وي بلکې حیثیت به د یو امتی وي. د پیغمبري عهده الله تعالی نه ختم کوي خو د چې کوم حیثیت ته هغه حیثیت به د یو امتی غوندې وي. بیا الله تعالی د نصارا د یوې فرقې د باطل عقیدې تردید بیان کړی ده. نصارا په دا کې درې فرقې وي. هغه یو فرقه خدا وایي چې حضرت عیسی علیه السلام دا د الله تعالی زوی ده او بل فرقه دا وایي چې حضرت عیسی علیه السلام دا خدای ده او درمه فرقه دا وایي حضرت عیسی علیه السلام په درو کې درم ده، یعنی الله تعالی عیسی حضرت عیسی علیه السلام او روح القدس د دې درې وړو مجموعه خدای ده. دا د یهودیانو د نصاراو د عقیده وه د حضرت عیسی علیه السلام باره کې. الله تعالی د دې تردید هم کړی ده وایي حضرت عیسی علیه السلام نه خدای ده او نه د خدای بچی ده بلکې حضرت عیسی علیه السلام دا د حضرت مریم علیه السلام د ګډې نه راوتلی ده، د خېټې نه راوتلی ده، پیدا شوی ده او د بشر ده او د الله تعالی یو رښتونی پیغمبر ده. دا د دوی باطل عقیده و چې الله تعالی د دوی د باطل عقیدې تردید وکړي. دغه صورت ختم شو، مخته یو بل صورت ته سورة المائده. د مائده نوم ده دسترخوان. دې صورت ته سورة المائده ولې ویل کیږي؟ ځکه چې حضرت عیسی علیه السلام د الله تعالی نه دا درخواست کړی چې یا الله ته دسترخوان را نازل کړه. بیا الله تعالی دسترخوان را نازل کړه او په دې وجه باندې د صورت ته سورة المائده ویل کیږي او په دې کې د حلال او د حرام مکمل تفصیل او مسائل دا بیان شوي دي. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. په دې وخت کې الله تعالی د مسلمانانو هغه عهد بیان کړی دی چې کوم الله تعالی د دوی نه اخیستی ده. د دې نه دوه قسمه خبرې مراد دي. یا خو د دې نه مراد هغه عهد چې الله تعالی د بندګانو نه
د ایمان او د اطاعت متعلق اخیستی وو. یا د دې نه مراد هغه عهد ده چې یو مسلمان دی بل مسلمان په خپل منځ کې کوي. الله تعالی بیانوي وایي تاسې دا کومې عهد چې کوئ د یو بل چا سره دا خامخا پوره کوئ. بیا الله تعالی د بعضې شیزونو حرمت بیان کړی ده. نه شیزونه داسې دي چې هغه الله تعالی بیانوي وایي دا خوړل حرام دي. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله. څلور شیزونه داسې دي چې هغه مطلقاً حرمت الله تعالی بیان کړی ده. یو د مردار او دوم نمبر ده بیاون کې وینه چې کله یو څاروی ذبح کوي بیا هغه وخت کې چې د رګونه کومه وینه وځي هغې ته وایي دم مسفوح حرامه وینه. او درم نمبر د خنزیر غوښه او څلورم نمبر هغه ځناور هغه څاروی چې هغه د غیر الله په نامه باندې قرباني شي. دی بالکل خوړل حرام دي ناجایز دي. شریعت کې د دې هیڅ حیثیت نشته. او دین علاوه هغه څاروی چې هغه څوک پانسۍ ورکړي تربت یې کړي هغې د وجې نه دی مړ شي، یا هغه څاروی چې هغه د تشي د ټکر د وجې نه هغه مړ شي، یا هغه څوک په مضبوط لرګي باندې ووهي یا زخمی کې زخم د وجې نه مړ شي، یا هغه څاروی چې هغه داسې یو شکاري ځناور وخوري چې هغه د وجې نه هغه موت واقع شي، یا داسې ځناور چې هغه د بره نه لاندې راوغورځېږي هغه مړ شي. بیا د داسې څاروو خوړل دا هم صحیح نه ده. البته که چېرته دغه څاروي د بره نه راولوېږي یا تربت شي یا هغه ښکاري ځناور یې وخوري خدای ژوندی وي او د ژوند په حالت کې څوک هغه ذبح کړي بیا په هغه وخت کې د هغه خوړلو ګنجایش شته، هغه بیا حرامېږي نه. خو البته یوه خبره دلته بله هم یاد ساتئ چې اضطراري حالت کې اضطراري کیفیت کې چې کله انسان دومره وږی وي چې هغه بالکل مرګ ته ورنږدې وي بیا شریعت صرف دومره اجازت ورکړې ده چې دومره حرام شی خوړلی شي چې هغې د وجې نه تا زندګي بچ شي. داسې شریعت کې بیا د لږ خوړلو ګنجایش ته، خو داسې نه چې ته به یا خېټه مړوې او بالکل هغه په شوق سره په خوند سره خورې، بلکې صرف د معمولی خوړل دومره چې هغې د وجې نه تا ژوند بچ شي دومره په شریعت کې د ګنجایش شته. بیا الله تعالی د تکمیل دین اعلان کړی ده، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دا د احکاماتو متعلق آخري آیات الله تعالی را نازل کړی ده. الله تعالی بیانوي د عرفات په میدان کې د عرفات په ورځ باندې وایي نن زه په خپل نبی باندې دین مکملوم. د دې څه مطلب ده؟ د دې دا مطلب ده چې بعضې مسائل او احکامات الله تعالی په قرآن کریم کې بیان کړي دي او بعضې مسائل بعضې احکامات د الله تعالی احادیثو کې بیان کړي دي او بعضې الله تعالی داسې اصول بیان کړي دي قرآن او حدیث کې چې یو فقیه به راوچت شي هغه فقیه یا مجتهد هغه د اصولو په ذریعه به د قرآن او د حدیث نه هغه مسائل راوباسي او امت ته به یې ورکړي. ځکه الله تعالی دا هم بیان کړي دي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. تاسې د الله تعالی اطاعت کوئ، تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ او د مجتهد او د فقها اطاعت کوئ. بیا مخته الله تعالی دا خبره بیانوي وایي د اهل کتاب ذبیحه دا د مسلمانانو دپاره بالکل حلاله ده او د مسلمانانو ذبیحه دا بالکل د اهل کتاب دپاره حلاله ده. اهل کتاب څه ته وایي؟ اهل کتاب دا ته وایي چې هغه آسماني کتابو باندې ایمان راوړي چې د کوم کتاب تصدیق دا په قرآن او په سنت سره شوی وي. مثلا تورات، زبور، انجیل او داسې د حضرت ابراهیم علیه السلام صحائف او داسې د حضرت موسی علیه السلام چې کومې صحیفې وي. که څوک په دا باندې ایمان راوړي دغه اهل کتاب د دوی ذبیحه هم حلاله ده او چې کله مسلمان ذبیحه وکړي هغه هم د دوی لپاره حلاله ده. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي وایي تاسې په هره معامله کې انصاف کوئ، عدل کوئ. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. وایي تاسې که چیرې د خپل ملګري سره یو معامله کوئ په هغه کې هم انصاف کوئ، او که چیرته د دشمن سره یو معامله کوئ په هغه کې هم انصاف کوئ. وایي بالکل داسې انصاف کوئ چې داسې نه وي چې تاسې د یوه ملګري سره د معاملې په وجه باندې تاسې نه څه کمزورتیا وشي یا د دشمن سره د معاملې په وجه باندې تاسې نه څه کمزورتیا وشي. وایي داسې کله هم مه کوئ که دشمن وي او که
ملګری دی وي د هر یو سړي سره په معامله کې انصاف کوي. بیا یهودیانو او د نصارا د عقیده ده یو باطله عقیده ده الله تعالی دغه تذکره هم کړې ده. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. دوی ویل چې موږ د الله تعالی بچیان یو او موږ د الله تعالی محبوب یو. الله تعالی کله هم موږ ته سزا نه راکوي او بیا به دوی ګناه کوله وایي که موږ چېرته ګناه وکړو په هغه باندې هم الله تعالی نه خفه کېږي. بیا الله تعالی د دوی د عقیدې باطل عقیدې تردید کوي، وایي ای پیغمبره ته دوی ته وایي چې الله تعالی به تاسو د قیامت په ورځ باندې عذاب نه درکوي. حالانکه سورة البقره کې الله تعالی د دوی دا یو قول ذکر کړی ده. دوی وایي الله تعالی که چېرته موږ ته عذاب راکوي هم خو هغه به صرف معمولی وخت لپاره وي، هغه به په ګڼلو باندې په شمار باندې څو ورځې وي، څو ورځې عذاب به راکوي، زیاته عذاب نه راکوي. حالانکه اول وایي چې موږ ته به الله تعالی عذاب نه راکوي. او سورة البقره کې د دې دا تفصیل د دوی وایي چې الله تعالی به موږ ته عذاب راکوي که هغه څو ورځې وي، عذاب وي که هغه لږ وي که زیات وي. نو الله تعالی یا خپل پلار خپل بچی ته یا خپل محبوب ته عذاب ورکولی شي؟ دا دومره د دې باطل عقیده ده چې موږ به ګناه هم کوو خو الله تعالی موږ ته عذاب نشي راکولی، بلکې الله تعالی کوم انسان چې مجرمي الله تعالی هغه ته خامخا سزا ورکوي. واتل علیهم نبأ ابني آدم بالحق. بیا الله تعالی د حابیل او د قابیل واقعه بیانوي. حضرت آدم علیه السلام چې کله د اما حوا د سره نکاح وشوله، بیا د بچانو سلسله شروع شوله. بیا الته اصول داسې و د حضرت آدم علیه السلام په دور کې چې کله به د یو حمل نه دوه بچان پیدا شول، بچی او بچی، بیا دا خپل منځ کې حقیقي ورور او خور شمارېدل. او چې کله به د بل حمل نه بیا دوه بچان پیدا شول، هغه به حقیقي ورور او خور شمارېدل. داسې الله تعالی په هر کال باندې دوه بچیان ورکول، یو بچی او یو به بچی. بیا داسې وشول چې په یو کال باندې یو بچی او یو بچی پیدا شول د یو حمل نه، حابیل او د هغه خور. بل کال باندې بیا پیدا شول قابیل او د هغه خور. بیا داسې یو قدرتي هغه و چې حابیل سره چې کومه خور د حقیقي پیدا شوې وه هغه زیاته ښکلې نه وه، او د قابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه هغه ډېره زیاته حسینه وه. بیا د قابیل دا خواهش و، دا ویل چې د ما سره د خپل خور چې کومه د ما سره پیدا شوې ده د ما سره د دې نکاح وشي. حالانکه دا خو د دوی د اصول هم خلاف و د حضرت آدم علیه السلام په شریعت کې. بیا د حابیل او د قابیل په منځ کې اختلاف پیدا شو، دشمنی پیدا شوله. او بیا حضرت آدم علیه السلام ورته وویل وایي تاسې دواړه قرباني وکړئ چې د چا قرباني الله تعالی قبوله کړي د هغه جنۍ به د ده سره نکاح کېږي. بیا د حضرت حابیل قرباني الله تعالی دا قبوله کړله. او بیا قابیل ته ډېره زیاته غوسه ورغلې وه، اول هم ډېره زیاته غوسه ورغلې وه چې کله د قرباني قبوله نه شوله بیا د داسې وکړل چې حابیل یې قتل کړو. نو دا واقعه هم الله تعالی په تفصیل سره بیان کړې ده. مخکې بیا الله تعالی د باغیانو او د ډاکوانو سزا بیان کړې ده. کوم سړی چې بغاوت کوي او کوم داسې وي چې هغه د مسلمانانو مال غلا کوي، د هغه دواړو سزا الله تعالی بیان کړې ده. اول خدا ده چې یا قتل ده، او دوم نمبر دا ده چې یا به په پانسۍ باندې خېژوي، او درم نمبر دا ده چې د به لاسونه کټ کوي یا پښې به کټ کوي، او څلورم نمبر دا ده چې دی به جلا وطن کېږي، د خپل ملک نه به یې لرې کوي. که چېرته دغه باغي یا ډاکو دا یو مسلمان قتل کی یا په دارالاسلام کې کافر قتل کی، بیا په داسې صورت کې دغه سزا صرف قتل ده. او که چېرته په دارالاسلام کې دننه مسلمان یا کافر قتل کی او بیا د هغه نه مال هم یوسي، بیا په داسې صورت کې د هغه سزا دا ده چې دی په پانسۍ باندې وخېژوي او د ده په نیزه باندې به د سینه چې کومه ده دا بالکل کاټ کړي. او درم نمبر که چېرته داسې و چې هغه صرف د مسلمان نه مال وړی و قتل کړی نه و، بیا په داسې صورت کې به د هغه لاسونه او پښې کاټ کېږي. او څلورم نمبر که چېرته قتل کړی هم نه و یا مال هم نه وړی او دی ډاکو او باغي و، بیا په داسې صورت کې به دی جلا وطن کېږي، د ملک نه به لرې کوي. بیا الله تعالی مخکې د یهود او د نصارا د هغو سره د دوستي خبره بیان کړې ده.
وای تاسې د یهودو سره او د نصارا سره د زړه محبت دوستی قلبي تعلق ملګرتیا دا کله هم مساتئ. دا ته موالات وایي. د دې شریعت کې هیڅ اجازت نشته. دا یهودیان او نصارا دا د مسلمانانو خلاف دي او د مسلمانانو خلاف غواړي. دا کله هم د مسلمانانو سره وفاداری نشي کولای، همیشه بې وفایي کوي. البته د وختي ضرورت لپاره او دغسې د کلي د ماحول د ښه ساتلو لپاره د هغه سره معمولي وخت لپاره عرضي طور باندې ملګرتیا کول چې هغه ته مدارات وایي، په شریعت کې د دې گنجایش شته. خو بیا هم چې کله داسې معامله راځي بیا د علماء کرامو نه مفتیان کرامو نه دې خبرې متعلق ضرور تپوس کوئ. او بیا الله تعالی په آخر کې چې کوم مرتدین دي د هغو تذکره بیان کړې ده، بیا د تبلیغ تاکید یې کړی ده، او بیا په آخر کې د یهود او د مشرکینو چې کومه دشمنی وه د مسلمانانو نه هغه بیان کړې ده. الله تعالی چې چا د مسلمانانو سره زیاته دشمنی ده او چا د مسلمانانو سره دا کمه دشمنی ده. الله تعالی دې مونږ تاسې خپل رښتونی امتي جوړ کړي او الله تعالی دې مونږ تاسې ته په دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.